السلام علیکم او تاسو ته په دې چینل کې هرکلی وایم. د هر څه نه مخکې زه تاسو ته یادګیرم وکړم چې زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. امید لرم چې تاسو به ټول ښه وئ. راځو د ویډیو طرف ته. دې ویډیو مقصد زموږ اصلاح او تعلیم دی. دې صرف فارغو او شاته شده کسانو دپاره دی. دومره صرف دغه کسانو دپاره سازوو. زموږ د دې ویډیو څه غلط مقصد نه دی. نن زه تاسو ته د جینکو او د ارکانو په باره کې د فارغ کېدلو په باره کې یو څو پټ رازونه وایم. ډېرو کسانو ته دا پته هم نه وي چې زموږ میرمن سټې فارغه شوه او که نه ده فارغه، د دوی میرمن خلاصه شي خو دوی بیا هم د دغه نه بغیر جاکې وهي. جینۍ چې خلاصه شي نو بیا هم جینۍ بیا نه پوره کېږي. دې سره ښځه د خپل خاوند نه بیا خفه شي. راځئ دوستانو چې یو څو نشانو پټ رازونه درته ووایم. دا یو کس ته پکار دی چې دا ویډیو درسره وګوري او دا خبرې په ځان کې پیدا کړي. د دې خبرو غږ خیال وساتئ نو هېڅکله هم تاسو نه خپله میرمن بیا نه خفه کېږي. نمبر 1، کومه ښځه چې خلاصه شي نو هغه به د مزې د لاسه ډېره خوشحاله وي. نمبر 2، ډېر زیات څه خوند وله ورکړي او بیا خلاصېدو ته شي نو په سترګو کې یې اوښکې راشي. څه ښځې داسې کوي چې خلاص هم شي خو بیا هم خپل خاوند ټینګ ځان ته راښکي او خپل شوق پرې څروي. نمبر 4، داسې ښځې ډېرې ښځې همدغه شانتې هم کوي چې څه ټایم چې خلاص شي نو خپل ښځې د خپل د خاوند ملا د خپل ځان نه نه جدا کوي او ډېر زور ورته ورکوي. نمبر 5، ډېرې ښځې خپلې خپې د هغه خپل خاوند خو کې تاوهي راتاوهي. نمبر 6، ښځه نیغه سموي او خپې او لاسونه ورسره نیغ کړي او خپل خاوند ونیسي او په څټونو باندې ورته چکونه ولګوي. عزتمنو ملګرو، زموږ د چینل د ښه ښې ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ. تاسو ته به ښه معلومات درځي. چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.